काज को लेकर और उसके हुक्म को लेकर उसकी मखलूक की खिदमत करेगा। और इस दौरान अगर और इस दुनिया से वो चला गया तो मैं समझता हूँ वो शहीद कहलाएगा, क्योंकि वो एक मिशन पर और मिशन के तहत में काम करते हुए उसने वो दिन गुजारे। और जैसे कि हम सब का ईमान है, शहीद दुनिया से चला जाता है लेकिन उसके वहाँ वो अपने आप को जिंदा रखता है और अल्लाह ताला शहीद के लिए इतना बड़ा रुतबा देता है। जहाँ तक हाजी अदील साहब का ताल्लुक है, यूनुस हुसैन साहब ने कहा कि मेरी यही बात हो रही थी, मेरी सेनेट में उनसे मुलाकात भी हुई, न्याय भी धीमे बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना ताल्लुक है। मैं अल्लाह ताला से दुआ को हूँ, अल्लाह ताला उनके घर वालों को और आप पार्टी और को सब्र जमील अता फरमाए और उनको कब्र में आसानियाँ अता फरमाए और उनके कब्र को अल्लाह ताला गुलजार अता फरमाए। और अल्लाह ताला से मैं दुआ को हूँ कि उसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और आप तमाम साथियों का बिलखुसूस एमपी सिंध के रहनुमाओं का, नवाब साहब का, साहब का और मेरे दीगर साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस हाजी अदील साहब के स्वयं के मौके पर मुझे बात करने का मौका दिया। आप लोगों का शुक्रिया। Also, Football Federation, your senior Malgari, Panchayat Sinan, Football Federation for the Sindh Subaki, Mal Kredi, Nan Pradesh Wanano, Mandas Tarbiyat Kai, Uta Tehreek wa Qasd apne se Prawan Kredi, Uso Dawat Warkum, Muhammad Sher Khan Afridi ta, Kazara Shukafta, Daji Adil se Pawala Badi. Shurban Banamad Abdel. مفهوم كون الوالد من ضمن ناس هذا الورقات يا محترم بشر نفيس بشر مخلص بشر شا والد صاحب بارك في مكان خبر بعض وتحاب بعض في يكسر الدرام وقال كل جوان بخير ودعوات مثال صاحب بعد الناس اللي قالوا المشهد حوالي سنة وشهر ثم هذا الصوت شد المشهد دور جوان عوامل الشرطه سره دې ذمہداري وا نو د مشر په پورا ژوند کتا سو نظر واچي په مشر باندې د بد کردار د بد نیت د بې وفا یا د کرپشن دا یو داغ سیاسي نن چې څومره مقامي یا په بین الاقوامي سطح باندې چې څومره زموږ قیادت ته د نورو پارټو قیادت ته د دې په باره کې د سیاسی ورکر رائے دا پیدا کیږي چې دوی کردار منفي کېدای شي. حاجي صاحب ته دا احساس حاصل ده چې کده په پارلماني سیاست کې ده، کده د عوامي نشن پارټۍ په سیاست کې ده، دا ماضي دا حال او د دې نن ورځ پورې چې د پسره جنډې کې د دنیا نه فنا شو، دا په شخصیت باندې دا په کردار باندې چا په تر نه وشي. او زبا د دوی د دې پارټۍ سره دا ټول عمر د تیر کړه د جوړښت په حواله سره دا خبره وکم چې فخر افغان باچا خان بابا دوی نه پوښتنه شوې وه چې تاسو د پښتون قوم چې دې په باره کې عام تصور ده چې دا یو جګړالو قوم ده، یا دا ګټه خبرې په یوه خبره پوهېږي دی صرف جنګ کوي، دلته تاسو د عدم تشدد نظریه څنګه را پیدا کړه او په دې مو د پوره پښتون قوم څنګه را بند کړه. د فخر افغان باچا خان بابا دا الفاظ وو چې د حضور صلی الله علیه وسلم چې کومه مکي ژوند و چې په هغې کې د ده د نبوت د ژوند ابتدا چې کومه وه د معاف کونه وه چې
د کفار سره کله د جنگ حالت راغلی په آخر کې راغلی ده اول کې د تبلیغ راغلی ده یا نصیحت راغلی آخر کې د جنگ کړی د جنگ کې د چې کوم کس راغلی ده د بدل خبره نه ده کړې د معاف کړی ده نو زه پښتون قوم ته دا وایم چې تاسو واپس کې څومره مسلې دي تاسو ننوات صرف راغلي د بدې نه کار وباسئ د بدې نه الله تعالی اظهار وکړي ننوات سٹارټ کړي کور په کور وګرځئ او د دې عاجز عادل صاحب د اسرائیل ثواب په موقع باندې زه تاسو ته دا عرض کوم چې د مونږ د عوامي نشر پارټي چې کلم قیادت خپل منزل ته په مقبولیت سره او په طاقت سره روان شوی ده نو د ده خلاف پروپاګاندا شوي دي د مونږ د قیادت خلاف شوي دي د مونږ د پارټۍ خلاف پروپاګاندا شوي دي نو تاسو له گزارش دا دی چې پروپاګانډو کې مه راځئ خپل قیادت وغواړئ لکه څنګه دی حاجي عادل صاحب تر دې مرګه پورې د یوې سرې جنډې سره خپل ځان تړلی و او ده به د دنیا نه رخصت شو نو پکار مونږ له دا دی چې دی لکه څنګه د خپل پلان نه شروع و تر خپل ځانه پورې چې مونږ هم روان وو د دې پارټۍ سره او تر خپل خاندانه پورې د خپل اولاده پورې د دې پارټۍ سره جوړاو د چا په پروپاګانډو کې نه راځو نو زموږ دغه مرسته د همده سره وي چې دا صرف همدغه یو مقصد و د تاسو ټولو شکریا ادا کوم انشاءالله پښتون صرف د خپل مشرانو قدر پېژندي او دا قدر صرف دا به نه وي چې دی په اظهار په خپلې خبره باندې بلکې عملاً به انشاءالله دی په دې ښار کې ادا کوي د مشرانو په هغه سره د دوی سره په مرستې باندې د تاسو ټولو شکریا دا ملګری شعر افریدي چې تاسو ته هغه لاره باندې خبره وکړه چې نن موږ راجمع شوي یو روزانه په دې ملک کې ډېر خلک وفات کېږي په لکونو په زرونو خلک روان دي څه خلک ناوي نو یو انسان داسې وي چې په چا کور روانېږي په چا باندې کلي وطنونه کورونه روانېږي نو حاجي صاحب د هغې طبقې سره تعلق و موږ لکه نن هم یو ځل به ټول مونږ زړونه والي څوک مخکې څوک وروستو هغه د ژوند 2 کاله چې د 4 نه شروع شو او د نن نه 3 ورځې د هغه ژوند چې هغه ختم شو که دغه ژوند په دغه لار بنیادي خبره دا ده چې که چېرې هغه سره زموږ مینه وي خلوص وي نو بیا پکار ده چې موږ دغه بیرغ د سرې جنډې سره موږ ودرېږو او د هغه کاس ته هغه نور موږ مضبوط کړو د هغه د کمۍ ختمولو دپاره پکار ده چې موږ په هغې لارې باندې لاړ شو نو زه د وینا دپاره د عوامي نیشن پارټۍ د ضلع ساوت په دې وخت کې زموږ سره ناست پای مقام صدر حاجي سلامت شاه صاحب ته خواست کوم چې और दवा को मुझे दादा दोस्त देवर जी और आवाज प्रोग्राम का सदर सरफराज खान के कदरमंद ग्राम मशर बादशाह बाबा इस्पाई वली खान बाबा मरकरे जमान दफारा इंतहाई काबिल एहतराम हाजी आदिल से मन दफा दरे मबांदे राहुल शुरू दोस्तान हकीकत दादे छे हाजी आदिल से मर्डर दरिया یو وجه پیدا و چې زه د پېښور ښار سره نږدې پاتې کېږم چې کله به زه کلي ته لاړم ما به د هغه سره یو نشست کوم او یو وجه دا وه چې تقریبا 12 کاله زه هغه د یوې کابینې ممبران پاتې شوم بله وجه دا وه چې هغه د مرکزي الیکشن کمیشن چیرمین و زه د هغې کمیشن ممبر وم نو ډېر په نږدې باندې موږ د یو بل سره تعلقات پاتې شوي وو ډېر د نږدې نه موږ یو بل پېژانده حاجي عدیل صاحب ته که څرنګه چې ملګرو ووې حادثاتي نشنلی نه و چې کومې حالات او واقعات و دې ځای ته راوستلو
صاحب په پلار حکیم عبدالجلیل صاحب په 1936 کې په بازار کلا کې چې په کم جلوس کولې چلیدلې وې د هغې جلوس کې عادت د پلار څخه کاوه حکیم عبدالجلیل صاحب کاوه دا د هغې خاندان نه تعلق لري په پېښور کې 2 پیملې وې په هندکوجبو خلکو کې 2 پیملې وې په پېښور ښار کې چې هغه په خدایي خدمتګار تحریک کې وې حاجي بلور پیملي نه وه یو د لالایوب پیملي وه چې د هغې چشم او چراغ نن سبا عقیلشاه یادېږي او یو د ده پیملي وه چې دا دواړه حقیقي معنو باندې خدایي خدمتګار تحریک سره وابسته وو نو دله د خدایي خدمتګاري په وراثت کې ملو شوې وه ډېر انتهایي نفیس سړی و لکه څرنګه چې باچا خان بابا په بدتمیزي نه برداشت کوله یا به د چا سره په سخته ژبه کې خبره نه کوله تاسې به ده نه کوله یو ورځې به تاسو کتلي تاسو به ټول دا ټیویان ګورئ په یو ټي وي پروګرام کې چې کله خبره بدتمیزي ته ووته نو ده هغه خپل مایکونه کوز کړو او ویل چې په دې ماحول کې زه خبرې نه شم کولی دا ماحول زما سره سمون نه خوري حاجي بلور د داسې ماحول انسان د حاجي عدیل هغه لار دا لارې وه هغه لار ده مونږ ټول په دې لارې به ځو خو زما په نظر کې هغه سړی مړ شي په حقیقي معنو کې چې یاران دوستان ختم شي او یاران دوستان یادول ختم شي د حاجي بلور خو حاجي عدیل خو ډېر لوی لښکر شاته پرېښی هغه ډېر تکلیفات هم پرې تېر شوي دي جیلونه هم ډېر ګډ کړي دي خو د هغې باوجود هغه یو زوی و چې هغه په سیاست کې و چې کله هغه انتخاب شو هغه زوی به هغه نه شو هېرولی چې هغه وې دا زما جانب شي نو ده به خدای خدمتګاري زما نه بعد جاري ساتله هغه انتقال شو د ده په ژوند کې نو ډېر هغې ډېر زیات خراب کړی په دې اخري ورځو کې سیول هسپتال کې ډایلایسس کول نو زموږ پارټۍ کې هېچا ته به هغې نه وویلي چې زه راغلی یم دلته په هسپتال کې داخل ما ته یو ملګري ټلیفون وکړه چې یاره عادل صاحب هلته دی په هسپتال کې ما چې د هغه سره رابطه وکړه نو ما ته یې وویل چې تا ته چا وویل چې دی دلته ما ورته ویل چې ته دا پرېږده خو زه درځم وی چې ته راشه خو بل چا ته به نه وی چې راغلی حاجي عدیل په دې هسپتال کې داخل دی ما یې ولې وی چې دې هسپتال والا له به هم تکلیف وي دا خلک به هم تکلیف کوي زه خو په تکلیف کې نور خلک ولې زه په تکلیف کې اچوم چې نور خلک دې زما په ولې باندې په تکلیف بیا چې زه ورغلم ورسره میلاو شوم نو هغه ما ته وویل ما ورته ویل چې څه وایي ډاکټران ته ما ته ویل چې په دې عمر کې خو رانه وله زه ګرده نه بدلوم ځکه چې څو ورځې به زه ژوندی یم څومره وخت به ژوندی یم خو که به دې ډایلایسس کار کېده نو دا به کوو او نور مقصد دا دی د ګردې د بدلولو اراده مې نشته چې زه ګرده بدله کړم زما عمر اوس داسې ځای ته رسېدلی دی نورې بیمارۍ ډېرې دي خو حقیقت خبره دا ده چې حاجي بلور ډېر په نرتوب په ایماندارۍ او په غیرت باندې ګو چې دا د هندکو ژبې سړی و هندکو به یې ویله پښتو به یې صحیح نه شو ویلی لیکن تر دې حده پورې په پښتو مین و چې ما ته خپله کیسه کوله چې حج ته لاړم نو ما ټول مناجات چې دي هغه مې په پښتو ژبه کې ادا کړي ټول مناجات ما مې په پښتو ژبه کې ادا کړي دومره هغه د پښتو سره مینه لرله او دومره قابل و چې که د کالاباغ ډېم مسله وه که د اوبو یې کاډو او که د انفسي یې واډو په دې ټولو کې چې هغه مشري کړې وه نو دې حاجي عدیل زمونږ مشري کړې وه او ښه په نرتوب یې هغه زمونږ د خلکو ته چې کوم نن د هغې ثمرات ملاوېږي هغه د دې حاجي عدیل مرونې محنت و چې حاجي عدیل هغه کار نه کړي نو که موږ چېرې په حقیقي معنو کې ځان ته دا ووایو چې موږ د باچا خان بابا پیروکار یو او د حاجي عدیل موږ خپل لیډر منو او هغه ته خراج تحسین پیش کوو نو پکار دا دی چې هغه خصوصیات موږ په خپل ځان کې پیدا کړو پکار دا دی چې هغه څه کړي چې په هغې نقش قدم باندې موږ روان شو موږ په هغې منزل روان شو هغه ته به هم ډېر پیشکشونه کېدو ډېر پیشکشونه به کېدو دا نه دی ولې چې هغه داسې سړی و چې هغه خپل سیټ نه بایله هغه به خپل سیټ همیشه ګټل لیکن د هغې باوجود د هغه قدم کې لرزش نه و راغلی چې د هغه په قدم کې لرزش راغلی هغه خپله ښه په ایماندارۍ سره چې کومه د پلار او د خدای خدمتګار تحریک نه ورته پاتې نظریه وه فلسفه وه په هغې ښه په ایماندارۍ سره هغه عمل کړی او موږ پکار دا دی چې په هغې باندې عمل وکړو زه چې نن ګورم ورته حقیقت خبره دا ده چې ډېره مایوسي راته کله کله ښکاره شي چې ځانونو ته وګورو
چې په موږ کې د خدای خدمتګارو څه موږ څه شته ځان ته خدای خدمتګارو په ودو زموږ جګړې او نور سیزونو زموږ جګړې دا حاجي عادل داسې مسله نو حاجي عادل زما سره په مرکزي کابینه کې پاتې شو چیرمن پاتې شو ما ته لا پته وه لیکن ذاتي ارزونه هغه بالکل نه لرل او د خدای خدمتګارۍ بنیادي فلسفه دا ده چې ته به د خدای د خدمت د خدای د رضا لپاره کوې د ذاتي ارز لپاره دې نه کوې کله چې تا د اودې په لالچ کې رالې نو دا ستا ذاتي ارزونه دي دا په ذاتي ارزونو کې شاملېږي نو پکار دا دی چې موږ خپل فرایض وګورو چې زموږ فرایض څه دي موږ بغیر چوکۍ نه باچا خان بابا خو د هندوستان صدارت ته ته ورکوي هندوستان وزارت ته ته ورکوي او موږ دلته په یو صدارت پسې منډې ووهو او چې کله صدر جوړ شو د هغې نه بعد نو بیا ډیوټي ختمه شي او د هغې ټولو خلکو نورو ختمه شي بس هغه یو صدر ګناهګار پاتې شي یو سیکرټري ګناهګار پاتې شي داسې نه ده موږ به خپلې ذمهواري باید پوره کوو نن چې زه دلته رالم په 2:30 بجې زه په کم 3 بجې تقریبا موږ دلته راغلي چې راغلو هېڅوک هم نه سلطان منذخیل واپس روانو که زه نه وی راغلی نو ما ورته وویل چې بیا تعالی خو ما ته کولاو ښکاري چوکیدار نه نور څه نه وو یا چې موږ دننه رالو نو موږ سره چابیانې نه وي چې تعلیم مو ماتې کړې وه دا سامانونه مو بار راایستلي وو پکار دا دی چې موږ خپله ذمهواري دا د ضلعې د دې ځای ضلع چې کومه وه د دې ځای واټ چې کوم دا د هغې ذمهواري وه چې هغوی راغلي وی دلته د مخکې نه انتظامات کړي د مخکې نه هغوی ناست وی دلته دا ضروري خو نه وه چې دا نور خلک به راځي نورې ضلعې به نه شوی راځي دلته چې نورې ضلعې به دلته راتلې وه هغوی به دا پروګرام چلاو نو که موږ چېرې ځان ته وو چې موږ د حاجي عادل یا د خدای خدمتګار ځان ته وو یا د باچا خان بابا پیروکار ځان ته وو نو باچا خان بابا مسندونه نه لټول چې مسندونه به لټول دغسې حاجي عادل مسندونه نه لټول چې مسندونه یې لټول یعنې هغه وزیر اعلی هم جوړېدی شو په پاکستان کې چې شرپه وزیر اعلی جوړېدی شي تیلي وزیر اعلی جوړېدی شي دې وزیر اعلی نه شو جوړېدی لیکن هغه دا څیزونه نه کول هغه یو نظریه وه یو سوچ یو فکر و هغه یې مخې ته بوتله او د هغې فکر په بنیادونو باندې ډېر ارمانونه یې په زړه وړو زه یې نه شم ویلی تاسو ته ډېر ارمانونه هغه په زړه یې وړو او موږ مشرانو وړي دي موږ به وړو خو حوصله به نه هراو چې حوصله پرېږدو موږ به په دې لارې ځو او د دې دپاره به جدوجهد کوو که ما ته میلاو نه شي زما بچي ته به میلاو شي او که زما بچي ته میلاو نه شي نو د هغه بچي ته به میلاو شي خو دا لار به پرېږدو نه ډېره ډېره مننه شکریه ولی خان سره ډېر نږدې پاتې شوی رهبر سره د بیا د اسفندیار ولی خان سره د هغه تر اوسه پورې د اخر د بر د اخري سرکو پورې د هغه ملګرتیا پاتې شوه یقینا چې تاسو په خپله سوچ وکړئ چې دغه درې وړو هستو سره کوم خلک نږدې پاتې شوي لازمي خبره چې د هغو اثر به په هغه باندې لازمي دی حاجي عادل صاحب زموږ ملګري خبره وکړه په ډېرو عہدو پاتې شوی 3 پیرې صوبائی سالانه نمبر پاتې شو ډیپټي سپیکر پاتې شو وزیر خزانه پاتې شو د سېنات کې زموږ د پارلیمان لیډر پاتې شو زموږ د پورا پاکستان د پارټۍ سینیئر نائب صدر پاتې شو د الیکشن کمیشن چیئرمین پاتې شو تاسو سوچ وکړئ دیتا یو عام سړی دومره عہدو ته ولې چې هغه د دې قابلیت اهلیت لرو زموږ ځکه څنګه مشرانو په هغه باندې اعتماد کوو او چې چېرته به خبر راغله نو حاجي عادل صاحب شته دی دې به دا خبره وکړي با په خپله باندې دا ټایم چې دا کله کم وخت یو خوشقسمتي د هغه دا وه چې ټیک ده ډېر غمونه هغه او ډېر ارمانونه هغه په زړه ویوړه لیکن ډېرې خبرې د هغه په عمر کې کوم چې باچا خان ونلې دي کوم چې ولي خان ونلې دي کوم چې زموږ نور ډېرو مشرانو ونلې دي حاجي عادل صاحب هغه ولیدل زموږ د ټول نه غټه مطالبه د پښتونخوا نوم د هغه په ژوند کې بدل شو صوبایي خودمختاري وه صوبایي خودمختاري د هغه په ژوند کې د 18وي ترمیم په شکل کې راغله زما به د هغه سره په دې باندې ډېر ډسکشن چې صوبو ته څه پکار دي او مرکز ته څه پکار دي نو اول زموږ پروګرام دا و چې موږ
درې څلور سبجیکټ دا مرکز ته ورکوله په اخر کې هغه ماته وایي چې په دې کې څه نشته لکه ډېرې مسلې داسې وي چې لکه مواصلات اوس په دې کې څه پاتې نشته د دې نه لاړ شي دا درې چې کوم دغه دي دا مرکز ته پاتې شي نور ټول هر څه صوبو ته لاړ شي نو د هغه په ژوند کې صوبایي خو مختاري هم زموږ پاټۍ خو هم راوړه ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ونه شوې لکه مثال په طور باندې د پښتونخوا نوم خو رالی لیکن د پښتنو چې کوم وحدت دی هغه تر اوسه پورې اوس هم د دې پاکستان په خطه کې هم په څلورو حصو باندې تقسیم دی چې هغه څه حصه د بلوچستان سره ده څه د پنجاب سره ده څه د پاټا نن دلته ناست وو د هغه په خدماتو باندې د هغه په ژوند باندې خبره کوو بیا به هغه لاره چې ده هغه به رواني کړو چې د کومې لارې هغه موږ ته پرېښې نن سبا په دې ښار کې په دې ملک کې عوامي نیشنل پارټي په هر یونین کونسل کې باقاعده د خپل کونسلو اجلاسونه شروع کړي دي ممبرشپ ارګنایز کوو مونږه باقاعده هر وارډ ته مونږ رجسټر ورکړي دي په کار ده چې مطلب هر وارډ خپل کنونشن د خپلو ټولو ممبرانو سره د هغو حاضري پکې بلکل کېدي حاضري ټوله موجود کي او هر کونسل باقاعده خپل اجلاس وکړي د هغې نه بعد زنده اجلاسونه مونږ کونسل کوو د دې نه بعد کوشش مو دا دی چې نن هغه حالات نه دي پاتې شوي چې په دې ښار کې یو طرف ته مذهبي انتها پسندي وه یا بل طرف ته مونږ په بل نوم باندې په بلې دهشتګردۍ مونږ شکار وو هغه دواړه الله تعالی خپل انجام ته رسول دي روان دي نو اوس په کار د ماحول حالات ته بلکل صحیح مونږ سیاست کولی شو که پرون په مونږ باندې غیر اعلانیه پابندي وه نن د الله فضل دی چې دا ښار واپس امن راغلی دی د اپریشن په وجه باندې مونږ سیاست کولی شو کوي نو په کار ده چې مونږ د واټ په سطح باندې خپل پارټي چې ده دا ارګنایز کو دا منظم کو او بیا په دې ښار کې میاشتې یا دوه پس مونږ په دې ښار کې د خپل قوت مظاهره کول غواړو یو لوی جلسې په شکل کې چې د کومو خلکو په ذهن کې دا سوچ او دا فکر و چې شاید عوامي نیشنل پارټي د دې دومره قتل عام نه بعد بند ختم شوې ده هغو ته ښودل هم دي هغې ادارو ته هم ښودل دي او خپل 2018 په دې ملک کې چې کوم الیکشن را روان دی د هغې دپاره موږ تیاري کول دي نو ملګرو نن دلته ناست د کراچۍ د مختلف واډونو ملګري موجود دي د ضلعو ملګري موجود دي په کار ده د هغو دپاره د صوبې د تنظیم نه دا واضحه دا پالیسي ده چې په هر یونین کونسل کې او هغې ته مونږ د صوبې ملګري باقاعده هر یو واډ ته مونږ پخپله ځو بېګا ما د کورنګۍ اجلاس کړی پرون نه بله ورځ ما د ناتاخان د واډ د 13 هفته کې د لوی مارکیټ او ډېر ښه رسپانس میلاویږي ډېر لوی جذبې سره د لوی ولولې سره ملګري هر پروګرام ته راځي نو په کار ده چې مونږ د ضلعي ملګري د دې نه کار واخلي او په دې میاشت نیمه کې مونږ باقاعده خپل تنظیم چې دی د یونین کونسل نه والا تر صوبې پورې مونږ مکمل ارګنایز کړو چېرته په واډونو کې چې کوم عهدیدارو کمی دی هغه مونږ پوره کړو مونږ د خپل 33 کابینې ورسره د مجلس عاملې کسان پوره کړو دې دپاره باقاعده مو په هر یونین کونسل کې پروګرامونه روان دي خو دا به ستاسو په وجه که تاسو غواړئ مونږ په دې ښار کې د خپلې پارټۍ د خپل تحریک مخې ته بوتلل غواړو د عزت ژوند دلته د سیالۍ ژوند تېرول غواړو نو بیا به د خپله پارټي خپل تنظیم چې دی هغه به ارګنایز کوو منظم کوو زمونږ په دې تېرو ورځو کې هم په دې علاقه کې زموږ ډېر زوړ خدای خدمتګار دا پرچي ما ته راغله ما په خپل الرېډي د هغه نوم اخیست کړو رحمت کریم صاحب دلته پاک رسېدلی دی نو د هغه دپاره ما په خیال چې ټول ملګري زموږ ډېر پخوانی ډېر سینیر د دې تحریک سره روان ملګري وو مونږ یې په خپله مطلب جنازې ته خو ونه رسېدو خو بهر دعا ته ورتلي وو زموږ ډېر سینیر ملګري پای کې شرکت هم کړی و په دې علاقې کې د دې پارټۍ د دې تحریک یو ډېره پخوانۍ پېژندګلي وه نو په کار ده چې د هغه دپاره مونږ دعا وکړو لاس وچلو او نور هم څوک زموږ څه دې دوران کې څومره ملګري چې دي پاک رسېدلي دي د هغو ټولو دپاره مشترکت وکړو بلکې قائم قام صدر په حیثیت حاجي اورنګزیب صاحب ته درخواست کوم چې راشي او د حاجي عادل په ژوند باندې تاثر وکړي دا زموږ آخري مقرر دی د دې نه بعد بیا موږ دعا کوو او بیا به انشاءالله د دې پروګرام د ختمولو اعلان اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
مقام کے ناس مرکزی صوبائی زندگی اولوار ملگرو دوستانو کل نفس ذائقۃ الموت بحیثیت مسلمان چې هر څومره په سپینو کټو باندې روان شي د دې دومره کلیدي عهدو د اغوستو نه وروستو نن څوک د حاجي عادل صاحب په ذات باندې د هغه په کردار باندې د هغه په ګفتار باندې د هغه په ژوند باندې د هغه په سیاست باندې څوک وته نشي اوچتولی او د هغې وجه دا وه چې څنګه وویلی شو چې د هغه پلار حکیم عبدالجلیل صاحب هغه د باچا خان بابا د مکتبه فکر طالب علم د بابا مکتبه فکر څه هغه د خپل قوم خدمت کول د خدای د مخلوق خدمت کول د خدای د رضا لپاره او هغه اوصاف هغه کردار د هغې خپل پلان نه حاجي عادل ته منتقل شوي او د مرګ د اخري سلګۍ پورې هغه د دې قوم مقدمه که هغه په سینټ کې وه که هغه په صوبایي اسمبلۍ کې وه که هغه په جلسه کې وه که هغه د ټي وي ټاک شو کې وه که هغه په الکترونیک میډیا وه او که هغه په پرنټ میډیا وه هغه په بهترین انداز باندې د دې قوم مقدمه پیش کړې هغه یو ډېر دوټوک سړی و د هغه لمن پاکه وه هغه د کردار او د ګفتار غازي و په سیاست پوه په دې خپل میشن پوه د بابا په فلسفه پوه او په دې وجه باندې چې هغه کومې مورچې ته ور مخامخ شوی دی نو په هغې مورچه کې هغه ګټه راوړې ده میدان یې نه دی راوړی دا د هغه د علمي بصیرت دا د هغه د سیاسي شعور دا د هغه د خدای خدمتګار د خاندان سره تړون او دا د هغه د هغې سیاسي تربیت نتیجه وه چې کله د عوامي نیشنل پارټي یا د پښتنو مقدمه هغه په کم محاذ باندې تللی دی نو همیشه یې د قوم له ګټه راغلی ملګرو څنګه چې ملګرو وي چې بعضې خلک مري نه دا دلته هر سړی حاجي عادل ناست دی او په پوره پاکستان کې په حاجي عادل پسې په لکاو کروڑاو ملګري هم دغه شان په دې میدان کې د دې تحریک سره وابسته دي خو په کار څه دی چې موږ دومره دعوه لرو چې موږ د بابا پیروکار یو موږ د دې میشن سره تړلي یو نو په کار دا ده چې ځان له هم دوکه نه ورکوو خلکو له هم دوکه نه ورکوو بابا چې کومه فلسفه بابا چې کوم سوچ بابا چې کوم فکر موږ ته پرېښی دی په کار دا ده چې هغه اوصاف په ځان کې پیدا کړو لکه بابا به یو خبره کوله چې کوم سړی عهده غواړي هغه له عهده مه ورکړو کوم سړی چې عهده نه غواړي هغه له د عهده ورکړو د هغې وجه دا وه چې کوم سړی ذاتي طور باندې عهده غواړي نو په هغې کې د هغه ذاتي دلچسپي او په هغې کې د هغه د ذاتي مفاداتو عنصر شامل دي او کوم سړی چې عهدې ته غاړه نه ږدي او ته ورله په زور د دې قوم د خدمت دا عهده ور په غاړه کړي نو هغه به بیا په رښتیا طریقې سره د دې قوم خدمت کوي دوستانو دا یو تحریک روان دی په شروع نه دا تحریک اصلاح افغانان بیا په خدای خدمتګار کې بدل شو بیا دا پارلماني سیاست ته راغی او نن د الله فضل دی چې د دې پارلماني سیاست په توسط سره موږ ډېر هغه څیزونه چې زموږ په منشور کې لیکو او زموږ مشران په ارمان کې لیکي
کاغه د صوبې د نوم په حواله وه، کاغه د صوبایي کلمختارۍ په حواله وه، کاغه د قومیتي حقوقو په حواله وه، کاغه د صوبې د انفراسټرکچر په حواله وه. نن ډېر څیزونه موږ حاصل کړي دي او په قبرونو کې به د هغه مشرانو روحونه هم په دې خبره خوشحاله دي. حاجي عادل یقینا زموږ یو ملګری و، موږ ته پرې خفګان دی. الله دې هغه ته وغواړه جنتونه ورکړي، الله دې د هغه قبر د نور نه ډک کړي. خو د هغه د تګ نه وروستو زموږ د ټولو دا ذمهداري جوړېږي چې هغه کوم په رښتونې د پوهې په ډانګ سیاست کړی دی، د دې تحریک اغراض او مقاصد یې په مختلفو موقعو باندې هایلایټ کړي دي. نو پکار دا ده چې موږ هم په هغې نقش قدم روان شو، موږ هم د دې خپل تحریک سره چې دی مخلص شو، موږ هم د خپل تحریک مخ په وړاندې بوځو، موږ هم د دې خپل تحریک د کامیابۍ لپاره سوچ او فکر وکړو، موږ هم دا ورورولي نور هم مضبوطه کړو، موږ هم دا تړون نور هم مضبوط کړو چې دا تحریک مخ په وړاندې روان شي. یعنې څه واقعات، څه حالات، څه رکاوټونه زموږ په لار کې نه دي راغلي. لیکن زه شاباسي ورکوم د عوامي نشر پارټۍ کارکونانو ته چې د دومره شهیدانو نه وروستو، د دومره قربانو نه وروستو، د دومره رکاوټونو نه وروستو، د جیلونو د سختو او د تکلیفونو نه وروستو د عوامي نشر پارټۍ کارکونان نن هم د سرې جنډې په لاس په میدان کې ولاړ دي او د بابا فلسفه بیانوي. دا زموږ او ستاسو د کامیابۍ عنصر دی. آخر کې به زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو نن په دې درېیمه ورځ باندې د حاجي عزیز صاحب دې سویم ته راغلی، دلته موږ قرآن خواني وکړه. الله تعالی دې دا قرآن او دا دعاګانې د هغه په حق کې قبول کړي. او زه نور څه وایم نه غواړم، ډېرې خبرې په هغه باندې شوي دي، د هغه په شخصیت باندې شوي دي. ډېره مهرباني، ډېره اجتماعي جواب حاجي شوکت صاحب یا الله کوم کلام پاک چې تلاوت شو قرآن پاک چې نن دلته کې قرآن خواني وشوه، انتهایي زموږ او ستاسو د ټولو لپاره ډېر زیات اندازه بام وایي. خو تاسو یو خبره ذهن کې کېدې چې دلته زموږ سره د الله فضل دی، زموږ سره ډېر ښه ملګري شته. کوم دلته کې به د دا جومات په ځای به دلته موږ جمع وکړو، که په منځ کې دا لمونځ وشي. موږ غواړو چې د ماښام نه مخکې دا پروګرام تېر نو مهرباني وکړئ، کوم د جمع لمونځ به کوو او دلته به وکړو. نو دا په منځ کې به دا دغه نه کوو چې مطلب جومات ته تلل یا دلته خو جمع کول دي، هغه موږ دلته کې کوو. بندوبست مو کړی دی، ملګري شته. زه حاجي شوکت صاحب ته خواست کوم چې هغه باقاعده د دې پروګرام د آغاز وکړي، د تلاوت کلام پاک نه زموږ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وإذا دفعنا कानून की रकम बशर रकम हंसते मन दुआ का खाने का जगह पकान की दल तरादू मलगरू कहा मशर जमन चिकन बाचा खान द सोच बाचा खान द फिकर द बाचा खान द फलसफी यो प्लट मल करे यो प्लट द नजरिए मल करे
نن هغه ملګری که موږ نه جدا شو موږ هغه ځان نه جدا نه کړو هغه زموږ سیاسي مشر زموږ د فلسفې ملګری او د باچا خان د دې لارې کلک ملګری نو نن په دې غونډه کې چې نن دا کومه غونډه د هغه لپاره دا جمع ده قرآنخواني وکړه د هغه په حق کې دعا کوي نو موږ د باچا خان د سوچ ملګري یو که د باچا خان د نظریې ملګري یو که د باچا خان د دې لارې ملګري یو چې څومره مشران زموږ په حق رسېدلي دي یا څومره مشران زموږ بیماره دي یا څومره مشران زموږ د دې لارې دي موږ د ټولو مشرانو قدر کوو موږ د ټولو مشرانو نن د حاجي عادل صاحب ملګرو د چرمن د حاجي عادل صاحب هغه ته د هغه په دې غم کې یو ځای پکار دي چې موږ د هغه حالات چې هغه د جیل ثبوتونه په دې تحریک کې هغه خپل ژوند وقف کړی او تقریبا د سیاست د پوهې نه چې هغه سیاست تر هغه دی د باچا خان د دې لارې ملګری او تر اخره پورې هغه دې لارې سره پاتې شو او د باچا خان د فکر په کفن کې لاړ موږ که د هغه له لارې د باچا خان د سوچ ملګري یو نو پکار ده چې موږ د حاجي عادل صاحب په نقش قدم باندې ځان را یوځای کړو دا تنظیم را یوځای کړو دا سوچ را یوځای کړو او دا نظر را یوځای کړو موږ به د باچا خان او د حاجي عادل په دغې لارې موږ به د هغه ملګري یو مهرباني وسره ضرور دې نه بعد حاجي عادل صاحب باندې هر ملګری لګیا دی او ډېر اوږد سبجیکټ دی که موږ څومره کښېنو نو د ملګري د خبرو نه اندازه ولګوي چې حاجي عادل صاحب د باچا خان د تحریک صرف په خپله باندې نه بلکې حکیم عبدالجلیل صاحب چې د هغه والد صاحب هغه خدای خدمتګار تحریک سره د هغه تعلق و خو لویه د احساس خبره دا وه چې هغه په هغه تحریک کې د هغه حکیم عبدالجلیل صاحب چې و هغه په خپله باندې شهادت د هغه شوی و په دغه لاره کې نسل در نسل را روانې دا رشتې چې په خپله باندې هغه انبوجبې و خو هغه همیشه د پښتنو مقدمه چې ده په کوم انداز باندې که هغه په چینل باندې که هغه په اسمبلی کې که هغه په سینټ کې په کوم ځای کې په کوم فورم باندې چې هغه ناست و هغه د پښتنو د تاریخ د پښتنو د قومي تشخص چې کومه ریپرزنټیشن ورته وایي یا په کوم انداز باندې هغه مقدمه پیش کړې ده زما په خیال چې زموږ ډېرو خپلو د ژبو خاوندانو به هغه شان هغه مقدمه دې پیش کړي چې کوم عادل صاحب پیش کړې وه نو زه د وینا لپاره عوامي نیشنل پارټۍ د ضلع ایسټ ماخذ صدر اشفاق قائم مقام صدر شیخانه کاخل تپاس کوم چې هغه داسې کسان عوامي نیشنل پارټۍ کې ډېر کم تعداد باندې دي او زه دلته دا لقب ورکوم خدایي خدمتګاران په لیسټ کې د ده نوم هم حسابېږي او هم شمار دی نو داسې خدایي خدمتګاران موږ سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې ډېر کم تعداد باندې دي نو الله پاک ده ته د دوستي
देवर की अफजल इंसान अल्लाह पाक सब जमीवर की पकार दादा मुक्ता वली खान और बादशाह खान चिकम आकादी और चिकम हसीनी आपने बेदुआ और चिकम सियासत को लगसन चाहिए अजनबी से कंट्रोल की पाकिस्तान में सियासत को दारू की और कुल अवामी मकसद हर वर्कर ना तवक्कुल जुदा कशन कुल बराबर के पक्की के तजरिया में इतलाक लाड़ी हर खबर हर तकलीफ भी का बमून पर शक्ल में मुझे मिलाएगी दूसरा चला पर दूर की आरोपी काफिले के दूसरा मुझे शेष कागा हमारे पर शक्ल की कागा बदोस शक्ल की सुबह शक्ल की कोने वाली सबकी रही पका नारा चिमों बादशाह खान और वली खान जजान को बेरोजगारान हुए उनका कशन के कसम जाती से अव्वल खबर हमारे मुस्तकिम बोला पका आखिर वक्त में तो करूँ कोई तो दो में पार्टे या बल जाए जनता शुद्धा जब पूरी करने के बदनामे या दरसवाए सदा न लगे उम्र जनता सब अव्वल हमारे खुशी को और हमारे बात पर इंसान थोड़ी से रसी ये ज़रूरी दुनिया इंसान सी जो ने अपना से इंसान दुनिया रसी ना क्या है ना अल्लाह ताला का हुक्म है तो हमारा दादा बदला दुनिया इंसान लाशी विश्वा लाशी आगे भी आपस नंबर का इंसान चिकन का ना हम लोग वाले आ रहे वो आजादी से चिकन ले कुछ जिंदा मुश्किल है इधर पार हम जा रहा है पाप का तो मैं दावत को वाला पार देता था और जरूर तक बड़ा का गुरु से दाद दी खबरें समाजी की पाक कलामत नदी दुनिया का बादशाह खान और वली खान का मुस्लिम किया अल्लाह पाक की नेमतों की शुक्र और दुआ को खबर को की बेचान जो दिल्ली सर कराची में मौजूद है बड़ी तरह से हुआ था और दाखिल को मशवरा और हुक्म या वली खान सरा याद पाटे सरा नन जमंग स्तर की उचती कुर्बाने नन कोतनु तो पैदा मिलावी की लकबी जब जमहूरियत जो सोच जो तहरीक मरगर नन जमंग मशर जुला शेवे दे हा कोतनु खुशाली लकबी दास जमहूरियत खलक नन लक दुनिया नजी वो यो खबर को नन अल्लाह शुक्र है दोन खलक नन जमंग अवामी शफाटर वर्करान और खलक शेर और जमहूरी खलक शेर हा सोच इंशाअल्लाह ताला मुंगा मक्ति बुजू और दा इंशाअल्लाह मुंगा यानी कमे मुंतही कमशरो چې مشر کوئی هغه کمه موږ محسوس کوو انشاءالله کو لګلا غو نن پورا کوو انشاءالله تاسو مشان نور زموږ سره شته هغه سوچ هغه وینا موږ مخکې کوو انشاءالله تعالی الله دې موږ تاسو د لارو کوو خپل مشرانو ستر کې چاته کوزي نه کوو دا به شمره او چاته چاته السلام علیکم استاد ډاکټر کال د اعزاز خبره ده چې په نابل ورځ نظرتا د مرکز ته د مختلفو سیاسي پارټو خلک راځي راځي صاحب لپاره د تعزیت لپاره دعا لپاره زه استاد د دې قرآن باندې په دوران کې زموږ د کېماړې نه د پاکستان مسلم لیگ ټول صوبایي اسمبلۍ ممبر همایون خان یا د هغه ملګري د چې د سهار نه دا سلسله روانه ده په دې وخت کې زموږ سره د طیب نیازي صاحب جن کا تعلق آپ کے قریب تھی یہاں یوسی سے اور وائس چیئرمین اور یہ آئے تھے تعزیت کے لیے اور اندر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی کہا میں نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں چلے جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ اس محفل میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور آج یہ عزیز صاحب سے میرے سینٹ میں ملاقات ہوئی تھی کچھ یادیں اس کے ساتھ تھیں تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ 2 منٹ یا منٹ جتنا ہو سکے آج یہ عزیز صاحب کے حوالے سے بات نیاز जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो जानदार जितनी चीज़ होगी उसको मौत का जायका चखना है चाहे वो इंसानों में हो या जानदारों में। जहाँ तक